أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. سورة بقرة آيات نمبر 11. د منافقانو د قبیح صفاتو څخه یو بل صفت الله سبحانه وتعالى دلته بیانوي چې د دې یو بل بد صفت داو چې کله به دوی ته دا اویل سول چې تاسو په ځکه کې فساد مخوروي نو دوی به ځانونه مصلحین ګڼل او خپل فساد ته به صلاح ویل. وإذا قيل لهم کله چې به اویل سول دوی لره لا تفسدوا فی الارض تاسو فساد مخبروي فم ځکه کې قالو دوی بویل انما نحن مصلحون یقینا موږ خو یو مصلحون اصلاح راوستون کی اصلاح کوون کیو. دا د منافقانو پنځم قبیح صفت وو چې فساد ته اصلاح وي. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الاغا او سری با خبر او سری انهم هم المفسدون یقینا دوی خپل په فساد کې اخته دي مفسدين دي ولكن لا يشعرون لیکن شعور نه لري پوهیږي. نو الله عزوجل دوی په مفسدين باندې وشمیرل چې دوی مفسدين دي لیکن دا چې خپل فساد ورته معلومیږي نه دا د دې کم عقلی ده. یعنی د دې دا جهالت او غباوت دی چې خپل عیب هنر بولي او فساد خپروي. فساد دا دوه قسمه دي. یو هغه فساد دی چې ټول خلک یې پر فساد باندې متفق وي. د مثال په توګه قتل دی، غلا ده، زنا ده، د یو چا زیرول دي. دا داسې اعمال دي چې په دنیا کې هر څوک دا فساد بولي او دې ته دوی هم فساد وایه. یعنی دی منافقانو هم دا کار فساد بلی. او یو قسم فساد هغه دی چې ظاهری خو ځان انسان ډیر بزرگ بولي، شکل او صورت او ځینی اعمال د ډیرو بزرگانو کی، لیکن د فساد تر هغو فساداتو خطرناک دی. د مثال په توګه په دین کې چاته شبهات پیدا کی یا داسې زمینه سازی کی د خلکو د پاره داسې زمینه برابرۍ چې خلک په گمراهی او فساد کې واقع شي. نو دا يهودو او دا منافقانو د مدینه دی خو غلاوی نه کوله، نه قتل کاوه او نه زنا کول. ظاهرا یې ځانونه خورا سوپیان جوړ کړي و، لیکن د اسلام د دشمنانو مدد او مرسته کول د هغوی په کامیابی باندې خوشاله کېدله، د مسلمانانو په ترقی باندې حسد کاو او داسې خبرې به یې کولې چې مسلمانان پر نبی کریم علیه السلام او پر مؤمنانو باندې بی اعتماد کی او خلق د پیغمبر علیه السلام د اتباع څخه راوګرځي. دا فساد په حقیقت کې تر هغه بل فساد خطرناک فساد دی. نو دوی خو ځانونه مصلحین ګڼل، مطلب دا چې هغه بل فساد موږ نه کوو، حالانکه دوی په دغه فساد کې واقع و. نو دی کې دې خبرې ته اشاره ده چې مسلمان باید همیشه د خپل قول او د خپل عمل نگرانی وکړي. داسې نه وي چې د عمل د کافرانو په ګټه او د مسلمانانو په تاوان باندې وي، او یا د خبره د مسلمانانو په تاوان او د کافرانو په ګټه. ځینې تاجران وي داسې اسباب او داسې تجارتونو ته وده ورکړي چې هغه په حقیقت کې د مسلمانانو په ضرر وي، د مسلمانانو اسلامی ټولنې ته او اسلامی اخوت ته تاوان کوي.
نو دی په داسې یو عمل باندې اخته وي چې په خپل نظر خدا دی دینداري بولي، لیکن حقیقت کې په ډېر لوی نقصان کې واقع. یا ځینې خلک په داسې خبرو باندې اخته وي چې هغه خبرې په حقیقت کې یوازې د مسلمانانو په تاوان، د کافرانو په ګټه تمامېږي. دغه ته هم فساد وایي او دا فساد د هغه بل فساد لوی فساد دی. ځکه نو الله عز وجل فرمایي چې دوی شعور نه لري، په دې باندې سر نه خلاصېږي. نو دا د دوی څلورم قبیح صفت و. پنځم قبیح صفت یې بیا دا دی: وإذا قیل لهم، چې کله به بیا دوی ته وویل سول آمنو کما آمن الناس، چې تاسو ایمان راوړئ، کما آمن الناس، لکه خلکو چې ایمان راوړي. قالوا انؤمنو کما آمن السفهاء، قالو نو دوی به وویل انؤمنو، آیا موږ ایمان راوړو، کما آمن السفهاء، لکه بې عقلانو چې ایمان راوړي دي. الا خبردار اوسېږئ، آگاه اوسېږئ، انهم یقینا دوی هم دوی السفهاء بې عقلان او بې وقوف دي، ولكن لا يعلمون، لیکن پوهېږي نه. دا یې د پنځم خباثت او قبیح صفت و چې د نورو هنر عیب ګڼي او خپل عیب هنر ګڼي. نو دوی خو به په خوله باندې د ایمان دعوه کوله چې موږ مؤمنان یو، په خدای باندې ایمان لرو، او ځینې لمنځونو ته به حاضرېدل، او کله به د ضروري فوایدو او ښکاره ګټو په خاطر باندې په جهادي صفونو کې هم ورګډېدل، لیکن په زړه ایمان نه درلودي او یو غلط عقیده خپلول. نو اوس د دوی د ایمان نه پیژندلو دپاره الله عز وجل د دوی دپاره یو معیار وټاکي. هغه معیار نو د صحابه کرامو پر کم ایمانو چې هم یې په اعمالو کې کامل اخلاص ښکاروي او هم یې د زړه په اعتقاد او تصدیق کې کامل اخلاص ښکاروي. نو اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس، کله چې به وویل شول دوی لره چې ایمان راوړي، کما آمن الناس، لکه خلکو چې ایمان راوړي دي. د الناس الف لام د پاره د عهد دی، او د نبی کریم علیه السلام په زمانه کې راوړونکي ایمان والا خلک یوازې صحابه وه، ځکه په دې زمانه کې نور څوک نه وه، یوازې صحابه وه چې ایمان راوړي. نو آمن الناس لکه خلکو چې ایمان راوړي دي، مطلب دا لکه صحابه کرامو چې ایمان راوړي، چې عمل او اعتقاد دواړه خالص وي او د نبی کریم علیه السلام د فرمودې مطابق وي. نو د صحابه کرامو ایمان الله عز وجل دلته معیار وګرځاو چې تاسو د خپل ایمان او خپل عقیده د صحابه کرامو پر عقیده باندې ورواچوي او د هغوی د ایمان په ترازو یې وتلی. کله صحابه کرامو د عقیده او د ایمان مطابق تاسو ایمان وو، نو عند الله معتبر او مقبول وي، او کله صحابه کرامو د عقیده او د ایمان مطابق تاسو ایمان نو، نو بیا معتبر نه دي. نو که هر څوک داسې یو عقیده چې د قرآني تصریح او د نبوي تشریح سره په ټکر کې وي اختیار کړي، دا عقیده معتبره نه ده، ولو که ظاهرا ځان مسلمان هم خلکو ته ورمعرفي کړي. مثلا هند کې یو کس دی، پاکستان کې هم خلک شته، اوس کېدلای شي افغانستان ته هم راغلي، د غلام احمد قیدیانی په نامه باندې. غلام احمد قیدیانی ډلې ته خلک احمدیان هم وایي. دا خلک دا عقیده لري چې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام ختم نبوت منو، او د پیغمبر علیه السلام په شکل کې یو بل څوک هم نبی راتلای شي. یعنی دا چې پیغمبر علیه السلام خو هغه دی، خدا د هغه یو مثل دی چې راغلی. وس دغه عقیده د صحابه کرامو د عقیده خلاف عقیده ده. ولو که دا خلق منځ وکي، دا المنځ او دا روژه دوی مسلمانان نشي ثابتول. یعنی نو هر عقیده او هر فکر چې د صحابه کرامو رضی الله عنهم د طریقې خلاف څوک ایجاد کی، هغه عقیده معتبره نه. یا مثلا یو څوک العیاذ بالله
د احادیثو سره منکر شي او دا وایي چې احادیث نشته، یا د دجال د راتګ څخه انکار وکړي چې دجال نشته، او یا داسې نور قطعي ضروريات د دین د دې څخه د یو څه انکار وکړي، نو دا مؤمن نه بلل کېږي. نو علامه د ایمان او صحت د ایمان هغه وخت دی چې د صحابه کرامو رضی الله عنهم د عقیدې مطابق کنو نو بیا معتبر نه دی. هر څوک هر عقیده ایجاد کی نو د دې څخه یو بل اعتراض جواب هم وشو. تاسو به ډیر دا اورېدلی زموږ د فقه په کتابو کې دا راځي چې اهل قبله ته کافر ویل جائز نه دي، چې د قبله طرف ته لمونځ کوي وای دا اهل قبله دي. د اهل قبله ته د کافر ویل جائز نه دي دا په هغه صورت کې چې د هغو څخه د ضروريات دین د یو کار انکار رانشي. یو سړی د ضروريات دین څخه انکار وکړي، مثلا صحابه کرام کافران بولی ولو کدی قبله المنځ کې کافر دي، نو د اهل قبله خبره چې د ازمر د فقه په کتابو کې راځي چې د قبله طرف ته څوک منځ کې هغه ته کافر نه ویل کېږي. دا هغه وخت کده د څخه داسې عمل او یا داسې قول نوش کار سوی چې د دین او د دین د ضروري کارو د هغه سره ټکر او مخالف کدا داسې عمل دي نشکار سوی بیا هغه د اهل سنت والجماعت په عقیده کافران بلل کېږي. د مثال په توګه یو څوک ابو بکر رضی الله عنه کافر ګڼي الیاذ بالله، یا عمر رضی الله عنه کافر ګڼي، یا صحابه کرام په قران کې لاسوهون کې بولی، او یا د نبی کریم علیه السلام نبوت نه مني، نو دا ولو که قبله المنځ کوي اهل قبله خو دي لیکن کافران. نو صحابه کرام ایمان الله معتبر وګرځاوه او دا د همیشه د فار معیار دی تر قیامت ته پورې. بس عقیده او عمل چې کوم کارونه د صحابه کرام عقیده وا کاغه عقیده د چاوه د اهل سنت والجماعت دي. قالوا انؤمن كما امن السفهاء. نو د دې وم قبیح عمل بیانې چې د دې دا تبعاتو چې نور به عقلان بلل او ځانونه په هان غنل. قالوا دی بویلا انؤمنو ایا موږ ایمان راوړو کما امن السفهاء لکه بیا عقلانو چې ایمان راوړیو. بیا عقلانو په حقیقت کې دی و او دی به وقوف او ولې تر ټولو لوی به وقوف هغه دی چې د پیغمبر خبره نه مني، او تر ټولو لوی به عقل هغه دی چې د خدای عز وجل خبره نه مني. نو دی و د صحابه ته به عقلان وایي. ممکنه ده چې دا خبره جدي په عام مجلسو کې نه کوله، ځکه دوی به دا خبره د هغه غریب او ضعیف مسلمانانو په مخ کې په یو خاص مجلس کې کوله چې هغوی به بیا دا خبر عام صحابه ته نسوای رسوله. او وجه هم دا ده چې ظاهرا خو دوی ځانونه مسلمانان معرفي کول، نو په عام مجلسو کې پیدا خبره نسوای کوله. سفهاء دا جمع ده د سفيه. سفيه هغه چاته وایي چې عقلي فطور لري، عقل کمزوري. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الا غاوسی انهم یقینا دیهم دی السفهاء بعقلان دی ولكن لا يعلمون. لیکن خبر دا ده چې هغوی پوهیږي نه، په خپله بعقلي باندې پوهیږي نه، په جهل مرکب کې اخته دي. جهل مرکب دې ته وایي سړی خپل هم بی عقل وي د بل د هم نه مني چې بی عقل وي. او یو جهل بسيط دی. جهل بسيط به دې ته وایي چې سړی په یو شي نه پوهېږي خو په دې پوهېږي چې زه په شي نه پوهېږم. او جهل مرکب دې ته وایي چې په شي نه پوهېږي په دې هم نه پوهېږي چې زه په شي نه پوهېږم. نو دا منافقان او حاسد انسانان چې حسد پر سره وي هغوی همیشه په دې جهل مرکب باندې مبتلا وي. وای آن کس کې نه داند و نه داند کې نه داند در جهل مرکب ابد دهر بماند. وای هغه کس که نه پوهېدی او په دې هم نه پوهېدی چې زه نه پوهېږم، نو په مرکب جهل کې په ګډ جهل کې به در همیشه د پاره پاتې. آن کس کې نه داند و بداند کې نه داند خری لنګ خېشته به منزل به رساند. هغه څوک که نه پوهېدی خو په دې پوهېدی چې زه نه پوهېږم،
دا خپل بی عقلی او بی علمی ورته معلومه وایلا به هم دا خپل ګډ خر تر یو ځای پرې ورسی. نو دا جهل بسیط دا ډېر شدی تر جهل مرکب. جهل مرکب ډېر بد دی. تاسو به ځینې خلک لیدلي یو چا ماته قصه کوله، یو څوک وو دا غنیت به تر داسې اندازې پورې تړي چې بیخي به امام ځینې ولاړي د به ویل نیت کوم. ځینې کسان سودایان دا په خوله باندې نیت کول دا ضروري نه دي. دا علما وایي د هغه چا دپاره ښه دي چې کاروبار یې ډېر وي نیت یې نه برابرېږي. کنی خو چې ته مسجد ته را روان شوې خو ستا د هغه نیت دی نو لمانځه ته راځې که یو بل کاروبار ته راځې. دا په خوله باندې نیت دا ډېر لازمي نه دي. خو بیا هم که چا کاوه پروا نه لري. وایي یو کس و دا به ویل نیت کوم امام برکات جنکېد. علما ورته ویله چې ته دا مه کوه، دا په خوله باندې نیت مه کوه، ستا سره کار تېرېږي. نو ستا دپاره ښه خبره دا ده چې ته هسې بس نیت تړه، والآخر یې بیا نیت تړي، نیت به یې وتړي، وروسته بیا په خوله باندې دا خبرې کول. نیت به یې وتړي، الله اکبر، بیا به ویل نیت کوم د زړه د اخلاص د سبحانک اللهم پر ځای به دا ویل. علما ورته ویل په دې باندې د لمونځ فاسدېږي. دا خبرې دي په لمانځه کې. ولاړ شه وهابي، دا هم د وهابیانو خبره ده چې راته کوي. دغه ته جهل مرکب وایي. جهل مرکب څخه ځان ساتل دا ډېر ضروري وي. ولكن لا يعلمون، لیکن خبره دا ده چې پوهېږي نه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. د دې منافقانو الله عز وجل آتم قبیح صفت او ذمیمه صفات بیانې. وإذا لقوا الذين آمنوا کله چې به د دوی ملاقات وسو الذين د هغه کسانو سره آمنو چې هغوی ایمان راوړی وو قالوا نو وبه ویل آمنا موږ هم ایمان راوړی دي. وإذا خلوا إلى شیاطینهم او هر کله چې به وګرځېدل إلى شیاطینهم وخپلو شیطانانو ته قالوا ویل به إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إنا معكم یقینا موږ ستاسو سره یو، إنما نحن مستهزئون یقینا موږ یو پسخند وهونکي. دا د دې بل قبیح صفت و چې بظاهره باندې ځانونه د مسلمانانو دوستان ګرځول او په پټه باندې د کافرانو ملګري وو. او کله چې به هغوی ته ورغلل د ملګرو دا مشران شیاطینو به ورته ویل چې تاسو د دې مسلمانانو سره مه کښېنئ، ځکه کېدلی شي چې د دې مسلمانانو خبرې پر تاسو باندې تاثیر وکړي او یا تاسې د دوی په مخ کې داسې یوه خبره وکړئ چې په خبره دا مسلمانان خوشحاله شي او بیا یو وخت پر تاسو باندې په دلایلو کې دا خبره پیش کړي. نو دوی به ویله چې موږ فقط په هغوی پسخند وهو، یعنې دا د دوی خبرې ظاهرا سره تسلیموو د استهزاء او پسخند دپاره او په حقیقت کې ستاسو سره یو. وإذا لقوا الذين آمنوا او کله چې به ملاقات وسو الذين د هغه کسانو سره آمنو چې هغوی ایمان راوړي وو، یعنې د مؤمنانو سره به ملاقات وسو قالو نو دوی به ویل آمنا موږ هم ایمان راوړي دي. وإذا خلوا او هر کله چې به دوی وګرځېدل إلى شیاطینهم وخپلو شیطانانو ته یعنې مشرانو ته قالو نو ویل به إنا معكم یقینا موږ ستاسو سره یو، انما نحن مستهزئون یقینا موږ یو مستهزئون ټوکې کوونکي په مسلمانانو باندې. مفعول محذوف دی د عموم په خاطر باندې. یقینا موږ یو استهزاء کوونکي په دې مسلمانانو استهزاء کوو. اتم قبیح صفت اداو چې په ظاهر یې ځانونه مسلمانان معرفي کول او په پټه د کافرانو ملګري وو. او بل نهم قبیح صفت اداو چې په خلکو استهزاء کول پسخند یې واهه. نو دا معلومه شوله چې دا د استهزاء صفت که پچا کې وو او په خلکو باندې پسخند وهل دام د منافقت صفت دی. مؤمن باید د دې څخه ځان وساتي. په موږ کې یو غلط عادت دا دی په ځینو کسانو کې دا یو پر بل نمونه یږدي، دا یو پر بل باندې نمونه ایښودل غلط نمونه، دا د منافقت صفت دی. د دې څخه ځان ساتل پکار.
ځینو کسانو ته دا خوند ورکوي پر یو چا یو نوم کښېږدي، حالانکې دا ډېره لوی ګناه ده، دې څخه ځان ساتل پکار. دا تنابوز بالالقاب دی او د دې استهزاء څخه ځان ساتل پکار. په خلکو پسخند وهل، خلک تر ځان خوار ګڼل، دا ډېره بده بیماري ده او دا د زړه مرض دی. اوس جواب د دې د استهزاء او د پسخند دی. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. دا جواب دی د دې د استهزاء. الله عز وجل يستهزئ بهم، سخند وهي په دوی باندې، ويمدهم او کشوي مهلت ورکوي دوی لره فی طغیانهم، دا غوی په سرکشي کې، یعمهون په داسې حال کې چې سرګردانه وي. الله یستهزئ، الله عز وجل خو په چا باندې استهزاء نه کوي، خدا د عربي قاعده ده چې کله یو جمله د هغې جملې په مقابل کې مشاکلتن د هغې شکل ته ورته استعمالیږي. نو الله یستهزئ یعنی الله یجزئ باستهزائه، الله عز وجل د دوی د استهزاء جزا ورکوي، او یا الله يعذبهم باستهزائهم، د دوی د استهزاء په مقابل کې د آباد لپاره د تقابل د سزا ورکوي. الله عز وجل يستهزئ بهم، سزا ورکوي دوی لره د دوی د استهزاء، ويمدهم او مهلت ورکوي یعنی فورا یې نه رانیسي فی طغیانهم، د دوی په سرکشي کې چې دغه د استهزاء عمل تر ډیره وخت جاری وساتي، یعمهون سرګردانه وي، پوهیږي هم نه. نو د دې لپاره الله عز وجل دا د دوی د استهزاء په وجه دوی فورا نه رانیسي، بلکې څه مهلت ورکوي. هغه د دې لپاره چې سبا د قیامت په ورځ باندې د دلائلو څخه عاجز راشي. یعمهون دا د عمه څخه اخته سوی دی. عامه وای هغه ړندوالی ته وایي چې پر زړه تاثیر کوي، یعنی انسان قلبي ړوند وي. او یو عمه ده چې په هاو سره ملګری نه وي، هغه بیا د سترګو ړندوالی ته وایي، یعنی دا خلک د زړونو ړانده دي، په دې باندې پوهېږي نه چې دا زموږ استهزاء او په خلکو پسخند وهل دا د هغو په تاوان دي او که زموږ په تاوان دي. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين دغ خلق اشتروا أغي واغستي الضلالة گمرهي بالهدى فهداية باني، فما ربحت تجارتهم وقت ونقل دهوي تجارت، وما كانوا مهتدين، وما كانوا اواغوی نسول مهتدین هدایت پیدا کونکیم. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، دا خلق داسې خلق دي چې دوی رانیول گمراهی واخستله د هدایت په مقابل. دا بعد دلته د پاره د بدل لکه اشتریت الفرس بالدرهم، نو بعد پاره د بدل د یو شی د بل په مقابله کې راشي. او اشترا وایي د یو شی رانیولو، رانیول دې ته ویل کېږي چې ته هغه کس ته پیسې ورکې او هغه تا ته سامان یا هغه مبیع چې کوم شی ته رانیسي هغه درکړي. نو دوی را ولاړ شوله د هدایت په مقابله کې ګمراهي واخیسته. د دې معنا دا نه ده چې دوی مخکې هدایت درلودلی نو بیا یې هدایت ورکړي او ګمراهي یې واخیسته، بلکې دوی هدایت او ګمراهي دواړه په مخ کې ورته پراته وه، د هدایت په مقابله کې ګمراهي واخیسته. نو دا یې داسې یو تجارت وکړي چې دې تجارت ګټه ورته ونه کړي. ډېر خصیص او رذیل شی د یو ډېر قیمتي شي په مقابله کې واخیستی چې هدایت او ایمان. نو د دوی دغه تجارت دوی ته ګټه ونه کړه او نه دوی په دغه تجارت او دغه انتخاب کې پر هدایت باندې. اولئک الذین اشتروا الضلالة، اشتروا په معنا باندې د استحب دي، یعنی دغه کسان هغه کسان دي چې خوښه کوي الضلالة گمراهي بالهدى د هدایت په مقابله کې. فما ربحت تجارتهم، نو د دوی تجارت دوی ته ګټه ونه کړله. وما كانوا مهتدين، وما كانوا او دوی نسوا مهتدين لار پیدا کوونکي. ځکه چې هدایت غوندې قیمتي شی
د گمراهی په مقابل کې بایلوي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الله عز وجل پر روانو دو آیاتونو کې د دې دوه مثال بیانې. دا مشرکان، یو مثال د مشرکان دی د مکې د کافرانو، او یا تر قیامت پورې راتلونکي کافران دا غو لپاره دي، او بل مثال بیا د منافقانو لپاره، او یا دا دواړه مثالونه د منافقانو په باره کې. او منافقان بیا په دوه ډوله وو. یو هغه منافقان و چې د دین سره عقیدتاً کلکه مقابله او کلک تضاد درلود دي، او یو غړی هم د دین طرف ته سوچ او فکر نه اوښتي، یعنی د تردد حالت کې نو پر دا خپل کفر باندې کلک ولاړ و. او بل بیا هغه منافقان و چې کله کله به د دین د ډیرو دلایلو د ویلو سره سم دوی ته د دین طرف ته لږ میلان پیدا کېدی، خو بیا به بیرته د دین نه اوښتل. نو اول مثال د هغه معاندینو او دوم مثال د مترددینو د دې لپاره بیانې. مثلهم د دوی مثال کمثل الذی، لکه مثال د هغه کس استوقد نارا چې اور بل کی، فلما اضاءت، کله چې دا اور وزلی ما حوله د دې کس شاوخوا، ذهب الله بنورهم، نو تګوي کې الله عز وجل بنورهم د دوی په رڼا باندې، وترکهم او پرېږدي دوی فی ظلمات په تاریکیو کې، لا یبصرون په داسې حال کې چې نه ویني هیڅ شی. مفعول حذف شوی دی. صمون دا کاڼه دي، بکمون ګونګیان دي، عمیون ړانده دي، فهم دوی لا یرجعون، نه راګرځي د حق طرف ته نه راځي. اوس دلته د دوی یو مثال الله عز وجل د یو داسې کس سره بیان کوي. تشبیه مرکبه ده. د یو مرکب حالت تشبیه ورکول دي د یو مرکب حالت سره. یعنی د دې پیغمبر علی السلام مثال وای داسې دی لکه یو سړی چې په یو بیابان کې د خلکو څلار ورکی، او د لارې د پیدا کېدلو په تلاش کې یو کس راشي په دې بیابان کې د بلې علاقې څخه اور بل کې. د دې اور د بلېدو څخه دوی ته دا خبره په ذهن کې ورکی چې زه بلد یم. نو دوی ته خو لاره ورکه و، په کار دا و چې د دغه کس څخه پوښتنه کړې وای. هغه کس اور بل کې دا د اور رڼا څخه استفاده وکړه، لیکن وروسته باره ولاړې. نو دغه پیغمبر علیه السلام داسې یو څوک و چې قرآني رڼا یې په مکه کې راوړه، لیکن دې خلکو په کار دا و چې د دې رڼا څخه استفاده کړې وای. ویې نه کړه. پیغمبر هجرت ځینې وکړي، ولاړې ځینې، او دوی په دې تاریکۍ کې پاتې شو. نو دغه کافران هم داسې دي، او یا دا منافقان چې دوی باید د قرآن څخه استفاده کړې وای او د قرآن رڼا یې حاصله کړې وای، او دوی داسې ونه کړ، بلکې پیغمبر علیه السلام ځینې ولاړې، او یا الله عز وجل دوی ته دا رڼا ور نصیب نه کړ. چې رڼا ولاړله په اور کې دوه شی دي. یو په اور کې رڼا ده چې دا هغه شی دی چې سړی استفاده ځینې کوي، او یو په اور کې دا اور دی، دا سوځېدل دي، دا سکروټي دي چې هغه بیا اتاواني شي. نو دا اور څخه رڼا ولاړله، هغه سکروټي یې پاتې شو. نو دوی په دې تاریکۍ کې پاتې شول. نو الله عز وجل د دې خلکو مثال دغسې بیان کوي چې دا دغسې خلک دي چې د دې اوره څخه استفاده ونه کړل، بلکې هغه کس د اوره سره هغه رڼا یوړل دي، ولاړ. نو مثلهم د دوی مثال دا د هغې ډلې مثال دی چې هیڅ د اسلام طرف ته یې میلان نه کاوه. مثلهم د دوی مثال کمثل الذي، لکه مثال د هغه چا استوقد نارا چې بلکې النار اور، نارن اور بلکې. دلته ادماج دی. په مقدمه کې به تاسو دا خبره کړي چې په قرآن کریم کې په تفسیر کې ادماج راځي. ادماج دې ته وایي چې هغه خبره د عبارت څخه فهمیږي، خو په عبارت کې ورسره ذکر شوی نه. نو وها هنا رجال قاعدون لفظ سره ښودل کېږي
چې یو سړی اور بل کی او دلته ځینې خلک ناست وي الذي استوقد نارا او په دې حال کې ځینې خلک ناست وي فلما ازاد کله چې وځلې دغه اور ما حوله د اور بلون کې شاوخوا د دې اور بلون کې شاوخوا وځلې او نای کې دا د هو زمير راجع دی دغه مستوقد ده نو ذهب الله بنورهم تګو کې الله عزوجل بنورهم دا وی پړونا باندې یعنی داړونا جنې یوسي اور پاتسي وترکهم او فریج دې فی ظلمات فتارکی کې لا یبصرون نویني نو پتارکی کې خو نسترګي کار کوي نه لاس کار کوي او نه ژبه کار کوي او نه غوږونه کار کوي نو دا خلک د اصفه تاریکی کې پاتس نه وس غوږونه کار کوي نه سترګي کار کوي او نه ژبه کار کوي نو فرمایي سمون بکمون عمي فهم لا يرجعون سمون دا خلک کانی دي بکمون ګونګیان دي عمي نړان دي فهم لا يرجعون فهم دی لا يرجعون نراګرځي د هم ضمیر سره او باسي مبتدا یې جوړه کوي یعنی هم سمون دوی کانی دي ګونګیان دي وړاندې دي او دوی حق ته رجوع نه کوي دا یو مثال د دوی بیان کوي او مثال د همدې د لپاره بیانې چې خبره شو واضحه ځکه همیشه د انسان مخاطبین دا وای درې قسمه ځینې کسان د اعلی ذهن خاوندان چې فقط په اشاره باندې پوښي او ځینې کسان د متوسط ذهن خاوندان چې خبره څه تفصیلی ورته وي کې سره په خلاص او ځینې کسان بیا د کم ذهن د کن ذهن خاوندان چې دا ذهن کمزوري خبره چې بار بار ورته ونه کې فهم ته ناراض قران د دې دروسو مخاطبینو خیال ساتلی یواری په مخ کې الحمدلله کې فقط مغضوب علیهم او الضالین باندې اشاره ورته وکړه چې عاقل انسانان په اوران ور باندې پوس ورسته د متوسط ذهن خاوندانو د پاره بیا د دومره ډیر صفات د دې ذکر کړ چې دا مغضوب علیهم او ضالین کسان دغه خلک دي چې دا پنځل صفات پکې کې دا صفات پکې کې او ورسته مثال بیا ذکر کړي د هغه خلکو د پاره چې هغه بالکل غبي او فهم ډیر کم وي دا غوي د پاره باقاعده یو مثال چې ذکر کړي چې تاسو د دې مثال ذکر واخلئ ځکه د قران کریم په اعلی درجه کې د فصاحت او د بلاغت دی او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين او کصیب او یاد دې خلق مثال لا شي دا او د فار د تخیر امرات لای شي د فار د اباحت امرات لای شي په معنا باندې د واو امرات لای شي د واو په واره کې چې کومه خبري تاسو ویلي دی هغه پکښستا لکه جالس ابن سیرین او الحسن یا د ابن سیرین سره کښینه یا د حسن بصری سره مطلب دا چې د دواړو سره کښینه استلای شي نو دلته کدا مثال پېښه ک هغه نه پېښه ک دواړه پېښه او کصیب من السماء یا لکه د دې مثال داسې دی لکه باران من السماء د اسمان سره اوري صیب دا د صاب یصابو د باب چاخته سوی دا صاب یصابو دا میلان توای کچنی تم په عربي کې سبي وای ځکه چې هر شي ته میلان کی چې ویني هر طرف ته دی زی او کصیب یا لکه باران من السماء د اسمان څخه فيه چې په دغه باران کې ظلمات تاریکی وي ورعد او تالندوي وبرق او برشناوي یجعلون نودی ګرځوي اصابعهم خپل ګوتی فی اذانهم بخل غژون کې من الصواعق د اوازو څخه حذر الموت د وجد بیر الموت د مرګ والله اعلی عز وجل محیط احاطه کون کې دی بالکافرین فکافرون باندې دوم مثال بیانې چې د منافقانو مثال لاشي دی دا د دوی ډېری منافقانو مثال دی چاوي د دین په باره کې متردد دي کله دلایل او تشکاره شي او څه دین ته ورمایل او کله بیا بیرته د دین لري شي دا هغه مثال بیان د دې خلکو مثال بیا دا شي دی لکه په یو ډېر تاریک شپه کې چې باران اوري شدید باران د دې باران سره تالن د هملګری
او د دې باران سره شدیده برېښنا هم ملګري د دې تالاندې د سخت आवाज په وجه دوی په بیره کې چې داسې نه اوس ټکه را باندې راولوېږي او مړه شو نو د مرګ د بیرې څخه دوی په دې خپلو غوږو باندې دا ګوتې چخکي دا د دې دپاره چې دوی د आवाज وانهوري نو باره یې هغه ډېره کمه شي نو د دې خلکو مثال وایي داسې چې د دې قرآن د دلایلو او د دې قرآن د عظمت په وخت کې دوی سخت په بیره کې ولې دوی خو په زړه کې ایمان نه لري په خوله باندې د ایمان دعوه کوي نو بیریږي چې اوس د قرآن زموږ بد صفات ښکاره نه کړي اوس د نبي علیه السلام زموږ نوم یاد نه کړي بس همیشه په دې بیره کې او په دې وهم کې او دې حالت ته هم متوجي وي چې کله د دې مسلمانانو یو لږ ترقي راشي دوی مروزغلي قرار یو څه غنیمت لاس ته راوړي لکه په دې تاریکه کې چې سړی ولاړ وي او د تالاندې د بیرې یې دا ګوتې په غوږو کې نیولي خو چې کله برېښنا وشي نو دی لږ په دې رڼا کې تګ وکړي بیا ودري نو د دې منافقانو عین صفات داسې لکه چې کله دا قرآن کریم ویل کېږي را نازلېږي نو پر دوی باندې دا لکه هغه ټکه او یو سخته باراني شپه چې دوی په دې باراني شپه کې په سخت وهم دي او وهم یې دا وي چې اوس په دې قرآن کې داسې یو آیات را نازل نشي چې د دوی بدي ښکاره کړي اوس د نبی علیه الصلاة والسلام موږ نوم یاد نه کړي لکه سړی چې وارخطا وي نو په دې خاطر باندې په غوږو کې ګوتې ټینګې نیولي د نبي علیه السلام مجلسو ته نه ورځي ولې چې داسې نه چې د پیغمبر علیه السلام زموږ نوم یاد قرآني مجالسو ته نه ورځي لیکن کله چې دا د دې قرآن یو رڼا راخپره سي لکه برېښنا یعنی د جهاد یو اعلان راشي او یا د فتح یو اعلان راشي او یا نبی کریم علیه السلام د چا سره د کومک اعلان وکړي نو دوی په دې رڼا کې وزغلي یعنی وروزغلي یو څه دغه شی ځان ته حاصلوي الله عز وجل د دوی بل مثال داسې بیان کړي او کصیب من السماء یا د دوی مثال داسې دی لکه هغه باران چې د اسمان نه رااوري فيه ظلمات ورعد وبرق په دغه باران کې تاریکي وي ورعد او تالند وي وبرق او برېښنا وي یجعلون اصابعهم فی آذانهم نو ګرځوي دوی اصابعهم خپلې ګوتې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې من الصواعق د آوازونو د تالاندې د آوازونو او د درزهار څخه حذر الموت د وجې د بیرې د مرګ والله اعلی عز وجل محیط بالکافرین حاته کوونکی دی بالکافرین په کافرانو باندې یعنی کافران د الله د ګریب تطلای نشي ټول کافران د الله تعالی په احاطه کې د الله تعالی په ګریب کې دي یو طرف ته دوی اطلاع نشي ولو کدی ظاهرا هر قسم خپل ځان معرفي کې یو عمل او بل عمل تلاس واچي یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه یکاد البرق نږدې ده چې دا برېښنا یخطف ابصارهم د دوی سترګې یخطف واخلی ابصارهم د دوی سترګې کلما هر کله اضاء لهم چې ویځلوي دوی لره مشوا فيه نو تګو کې پاغ کې واذا ازلم عليهم قاموا او کله چې تاریکه جوړه کې په دوی باندې قاموا ودرېږي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم کچیر الله عز وجل غشت وای لذهب بسمعهم نو د دې غوږونه به خراب کړي وای او ابصارهم د دې سترګې ان الله یقینا الله عز وجل على كل شيء قدير په هر شی باندې قدیر کامل قدرت درلودونکی دی یکاد البرق نږدې ده چې داغه برق داغه برېښنا یخطف ابصارهم د دې سترګې وړاندې اختطاف یو دم د یو شي پورته کېدلو ته وایي چرګه چې پر مځکه باندې مشوکه وي او کوم شی پورته کوي دې ته خط الدیک وایي یعنی دا برېښنا داسې وي کله تیزه وي یو دم دې دا د دې سترګې وړاندې مطلب دا چې دا د قرآني آیاتو په وجه باندې به د دوی دغه باطني خباثت او دا باطني کفر دا ښکاره شي کلما هر کله اضاء لهم چې دا برېښنا وځلي لهم دوی لره یعنی دا مځکه ورته روښانه کړي مشوا فیه دوی په هغې کې تګ وکړي
یعنی هر کله چې یو جهادي فتح راشي د غنیمت خبر راشي نو دی دین ته لږ نږدې شي. واذا ظلم عليهم قاموا او هر کله چې تاریکه جوړه کی علیهم پر دوی باندې قاموا ودریږي او کله چې بیا په دین کې یو لړ د مشقت او د تکلیف خبر راشي نو بیا تلیری ولاړ دین ته ناراضي لکه دا تاریکه چې جوړه شي بیا دوی تګ نه کوي ودریږي. ولو شاء الله کالله عز وجل غشتی وای لذهب بسمعهم. پیغمبر علیه السلام ته تسلی ده چې د دوی پر دغه بدو طبيعتونو او د دوی په دې بدو صفاتو باندې ته ډېر غمجن کېږه ما کومر دا غشتی وای چې د دوی سترګې وړاندې کو غوږونه ورکاړو کو نو دا کار به کړی وای خدا نه کوي د دې لپاره چې په دوی باندې دا زموږ دلیل تام شي د قیامت په ورځ باندې بیا دوی عذر پیش نه کړای شي. يكاد البرق يخطف أبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ولو شاء الله كالله عز وجل غشت وای لذهب بسمعهم وددوی غرنا بیو ختم کړي وای وابصارهم ددوی سترګي ان الله على كل شيء قدير. يقينا الله عز وجل على كل شيء قدير وهر شی باندې کامل قدرت درلودونکی دی. یعنی دا کار الله ته آسان دی ګران ورته نه دی. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس أي خلقوا اعبدوا ربكم الذي تاسو عبادت وكي دخل رب الذي هغرب خلقكم چې پیدا کړه تاسو والذين من قبلكم او هغه کسان چې تاسو نه مخکې لعلكم تتقون شاید تاسو د الله عز وجل څخه بیره اختیار کړئ. د دې ځای څخه د قران کریم د دې سورته بقره د اولی حصے دوم باب دی. اول باب ختم شو. په اول باب کې اول لواره د متقینو 15 صفات و ورسته بیا د کافرانو خاص کافرانو یادونه وسو چې په هغه کې پیغمبر علی السلام ته تسلیم و چې ستا انذار او عدم انذار هغه ته ګټن رسي او دا هغه څورسته بیا درېمه خبره دا و چې 15 قبیح صفات کې د کافرانو بیان د منافقان او څلورمه خبره بیا دوه مثال پیش کړ او دا هغه څورسته بیا د خپل قدرت یادونه وکړه. دا اول باب ختم شو. اوس دوهم باب شروع کیږي. دا د اولی حصے دوهم باب دی. په دې باب کې را روان شپږ بحثونه دي او شپږ خبرې. اول د توحید امر دی. امر د توحید دی. ويا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي بان او بیا د توحید پر دعوا باندې دوه خبره 15 عقلی دلایل وای. اول عقلی دلیل هغه دا دی چې خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. دوم دلیل الذي جعل لكم الارض فراشا. دریم دلیل والسماء بناء. څلورم دلیل وانزل من السماء ماء. پنځم دلیل فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. چې دا دومره دلائل پر توحید ثابت شول نو فلا تجعلوا لله اندادا. نو خدای ته شریکان مګرځوي ځکه چې توحید ثابت شو بیا نو کوم دلیل تاسو سره ستا چې تاسو د خدای عز وجل سره شریکان ګرځوي. او درېمه خبره بیا صداقت الكتاب دی و اعجازه. صداقت الكتاب و اعجازه د قران کریم صداقت او اعجاز. لو كنتم في ريب مما نزلنا. او څلورمه خبره بیا بشارت دی مؤمنانو ته زیری دی. پنځمه خبره بیا جواب د شبهه دی. یو شبهه ده د هغه جواب ورکړي. او شپږمه خبره بیا د معاندینو هغه خلک چې عنادن قران نه مني د هغوی صفات بیانوي. دو تاسو ترجمه ته ورغلئ. یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. یا ایها الناس مخکنی باب واکه د دې باب د پاره تمهید یعنی دا چې موږ قران کریم را نازل کی او په دې قران کریم کې شک نشته. نو دا هغه څورسته د قران په مقابله کې درې ډلې جوړي. یو به منون کی او یو ډله به بیا متردی وي په شک کې به
او یو ډله به صراحتا منکر وي. نو دا درې ډلې به ذکر شوې. پر روانو آیاتو کې اوس د توحید مسله بیانې چې د ټول شیانو نه اول شی هغه د توحید عقیده ده. توحید څه ته وایي؟ توحید دې ته وایي چې الله عزوجل په ذات او صفاتو کې یو ګڼل. الله عزوجل په ذات او صفاتو کې یو ګڼل. نه د الله عزوجل په ذات کې څوک شریکول او نه د الله عزوجل په صفاتو کې څوک شریکول. په دنیا کې چې سړی وګوري د هر دین پیروان د الله تعالی د وجود عقیده لري. یوازې د هریه هغه ډله ده چې د الله عزوجل د وجود عقیده نه لري. هغوی وایي الله ستنه، لیکن باقی چې څومره کافران په دې دنیا کې شته نو په هغه ټولو کې یو ډله همداسې نشته چې هغوی د دې عقیده نه لري چې الله نشته. د مکې مشرکانو د الله عزوجل د وجود عقیده درلود. قرآن په دې شاهد دی. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. چې کته پښتنه وکړي د دې کافرانو چې پیغمبر علیه السلام چې د ځمکې او اسمانونو چا پیدا کړي، ليقولن الله، لا محاله به خامخا د کافران دا درته وایي چې الله پیدا کړي. نو د الله تعالی د وجود څخه هیڅوک منکر نه دي، خو د الله تعالی د ذات او صفاتو سره دوی شریکان ګرځولي. نو بنیادی خبره د توحید ده چې د الله عزوجل په ذات او صفاتو کې د مخلوق څخه هیڅوک نه شریک کول. مخلوق ګوري عام دی، هر شی الله عزوجل پیدا کړی. پیغمبر هم الله پیدا کړی. نه پیغمبر د خدای عزوجل سره شریک ګرځول، نه ملائکه، نه اولیاء، نه جنات او نه نور مخلوقات. نو اصل خبره د توحید ده. نو اول د توحید دعوه کی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے خلقو تاسو د خپل رب عبادت وکړئ. درو سورو طائفو ته، درو سورو ډلو ته اعلان دی. مؤمنانو ته د دې لپاره اعلان دی چې خپل عقیده شپخه کړي. ځکه د ناس کلمه خلق شي، خلق عام دي، انسان مؤمنان او کافران ټول مرادي. ربکم الذی، تاسو د رب، یعنی دلته د الله عزوجل د اسماء الحسنا څخه د رب کلمه او استعمال دا ځکه چې څوک د چا تربیت کوي هغه معبود دی. نو واکې دا دعوه مع الدلیل ده. الذي خلقكم، اغه الله عزوجل چې تاسو پیدا کړی یاست، یعنی دا تاسو پیدائش دلیل د الله عزوجل پر ربوبیت دی. والذین من قبلکم، او هغه کسان چې تاسو نه مخکې دي، لعلکم تتقون، شاید تاسو تقوا اختیار کړی. یعنی عجیب نه ده چې الله عزوجل تاسو ته نجات درکړي، د نجات لار دې در پیدا کړي. لعل کلمه دا د پاره د ترجیح، یعنی ممکنه ده چې الله عزوجل تاسو ته تقوا در نصیب. خدای الله عزوجل د طرفه د ترجیح کلمه د امکان کلمه د وعده په معنا ده. یعنی الله عزوجل وعده کوي تاسو سره چې که تاسو توحید اختیار کړئ نو تاسو ته الله عزوجل تقوا در نصیب. دلائل ور باندې وایي الذي جعل لكم الارض فراشا. دوم دلیل دی هغه ذات دی جعل لكم الارض چې ګرځولې د تاسو د فارمځکه فراشا فرشه، دامځکه درته فرش ګرځولې او تاسو ورته ګوري پر دامځکه باندې اوسېږي، هیڅ حرکت نه کوي، آرام اواره درته ګرځولې. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء او اسمان بناء چت، وانزل من السماء او رانازل کړي دي من السماء د اسمان ماء اوبا، فاخرج بیا رايستلی دي به پدا اوبو سره من الثمرات میوه رزقا، رزق ودا سه حال کې چې رزق دی لکم تاسو د فاره. فلا تجعلوا لله اندادا، فلا تجعلوا نو مگر زوی لله علی عز وجل اندادا شریکان، وانتم تعلمون حال دا چې تاسو پوهیږئ. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، او اسمان یې چت در باندې ګرځولې. وانزل من السماء، دا اسمان په باره کې وزاد المعاد کې ابن قیم رحمه الله خورا ډېر فواید را نقل کړي.
وای د دې اسمان رنگ ته کتل د سترګو د تیزوالي ذریعہ ګرځي او دا غرنګ زرغون شي ته کتل دام د انسان د سترګو د تیزوالي ذریعہ ګرځي نوري فائدې هم لیکلي والسماء اسمان بناء چت وانزل من السماء او را نازل کړي دي د اسمان نه ماء او بدریم دلیل دي فاخرج به من الثمرات رزقا لكم بیا راایستی دي په دغه اوبو سره د پردې څخه د عدم من الثمرات میوه رزقا په داسې حال کې چې تاسو د پاره رزق دی لکم تاسو د پاره اوس اسمان دا د الله عزوجل پر وجود باندې دا یو دلیل دی چې دا دومره ضمانت یې رسوي د لا به تیر شي هیڅوک به مثال پیش نکړي او دا غرنګ دا مزکه دومره لوی مخلوق دی د الله عزوجل پر وجود باندې دومره لوی دلیل دی چې ادنا عقل خاوین سوچ بکشو کی لا بد الله سبحانه و تعالی توحید او قدرت تسلیم بیا د اسمان اوبر اورول او په دې اوبو باندې د مزکی څخه د امړه نباتات راشنه کول دا میوه دې تعالی عزوجل رزق ویلي نو دا یواري دعوا وکړل که سړی چې د یو شي د فار دعوا وکړي او بیا پر دعوا دلائل وای د دلائل ورستنو بار فیصله کیږي نو اوس نتیجه بیان فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون فلا تجعلوا وتاسو مگر زوی لله الا عز وجل اندادا شریکان انداد دا جمع د ند او ند وای شریک ته مثل لره یعنی دا الله عز وجل په مثل باندې تاسو بل چا ته عقیده ملري دا عقیده د بل چا په باره کې ملري چې هغه په غیب باندې خبر دا عقیده د بل چا په باره کې ملري چې هغه چا ته نفع او نقصان رسولای شي او دا عقیده د چا په باره کې ملري چې هغه په هر چا باندې قادر وي قادر کلی اختیار لري بلکې دا یوازې د الله عز وجل صفات دي مخلوق ته ثابتول شرک دي فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون حال دا دي چې تاسو پوهیږئ یعنی تاسو ته معلومه ده چې دا تمام تصرفات د الله تعالی څخه ما سوا بل هیڅوک نشي کولای دا یوازې الله تعالی کوي نو بیا د خدای عز وجل په مقابله کې بل څوک معبود جوړول کومه د عقل خبره ده بیا خو عقل هم دانه تسلیم دي کې دوی خبرې رااله هم دعوا وسول پر ترتیب د فقهاو هم دعوا وسول پر ترتیب د مناطقو منطقین مناطق اول صغرا او کبرا یږدي او بیا نتیجه بیانې نو دلته هم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون نو انتم تعلمون دا گواکه نتیجه سو او مخکې فلا تجعلوا لله انداد دا دعوه سو او مخکې به الذي جعل لكم الارض فراشا د دې څخه مخکې دعوه وکړل چې یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي دا له فقهاو په ترتیب باندې ورسته دعوه دلائل ویل او فلا تجعلوا لله اندادا داغه د لپاره حکم او نتیجه دا قرآنی بلاغت او فصاحت دی نو اوس امر وکي چې د دومره دلایل باوجود تاسو د خدای سره کڅوک شریک کی نو دا د ضد بنی په واجب باندې بوي د عقل او دلایل پر بنیاد بدا کار نه سوي وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين وان كنتم في ريب كثير تاسو یاز فشکی مما ده هغه څه نزلنا چې موږ را نازل کړي دي على عبدنا په خپل بنده باندې فاتو نو تاسو راتګو کې د سورته فیو سورت من مثله دغه په مثل وادعوا وراء شهداءكم خپل کوم مکان من دون الله د الله نه ما سوا ان كنتم صادقين کثیر تاسو یا صادقین رښتینی په دغه دعوه کې دوم خبره اثبات د رسالت د توحید د اثبات ورسته چې د توحید عقیده دي ثابت سو او تا د خدای عز وجل په ذات باندې د توحید عقیده خپل کړه نو د نبی علیه السلام د رسالت موضوع ده چې د پیغمبر علیه السلام رسالت به مني او د پیغمبر علیه السلام رسالت په دې قران ثابت دي ځکه نو اول د قران اعجاز بیانې چې دا قران داسې کتاب دی چې د تمام عالم انسانانو ته موږ اعلان کوو که تاسو د دې قران په باره کې په شک کې
نو د دې قرآن د 114 سورتونو کې تر ټوله کوچنۍ سورت راواخی د دې یو مثل تاسو راو او یوازې دا اعلان تاسو ته نه دی بلکې چې تاسو سره څومره مددګاران وي خاوندان د فن وي د هنر وي د قلم او د ژبې وي هغوی هم د سره راوبولي او څومره مددګاران در سره وي چې خاوندان د قوت وي د زر او د زور وي هغه هم راوبولي تاسو ټول سره راجمع سئ د دې قرآن د یو کوچني سورت په مثل یو سورت پیش چې کله تاسو دا نسی پیښولای معلومه شول چې دا قرآن دا کتاب د بنده د طرفه نه دی نو پر کوم چا چې را نازل شوی هغه بر حق د خدای پیغمبر دی نو دا هغه رسالت هم ثابت دی تاسو دا هغه رسالت هم ومنئ نو معلومه شول چې د انسان د پاره په دنیا کې د ابدي نجات او کامیابی د پاره یو توحید او توحید د نبی کریم علیه السلام پر طریقه باندې که څوک توحید خپل کی خو د خدای د پیغمبر په طریقه نه ودانه دی مقبول او یا یوازې د نبی علیه السلام رسالت ومني توحید نه مني دا معتبر نه دی بلکې دا دواړه ضروری دي وان کنتم فی ریب اثبات د رسالت دی او اعجاز د قران کریم دی وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا کچیر تاسو یاستی ریب په شک په مفردات القرآن کې د امام راغب الاصفهانی رحمت الله علیه راغلی دي چې ریب هغه شک توایي چې سړی ته یو واری پیدا شي او هیڅ پر دلیل باندې بنا نه وي فورا ختمیږي که دومره شک تاسو سره وي مما د هغه څه نزلنا علی عبدنا چې موږ پر دې خپل بنده باندې را نازل کړي نبی کریم علیه السلام ته د خپل بنده خطاب وکړي دا د محبت کلمه ده چې نسبت دې د عبدیت خپل ځان ته وکړي پر خپل بنده باندې فاتو بسورة نو تاسو را تګ وکړي بسورة په یو کوچني سورت باندې پر سورت باندې الف لام نه دی راغلی تنوین ور باندې راوړی دی دا زیرونه دا اشاره ده ودې ته چې یو کوچنی سورت تاسو راوړي من مثله د قران د دې سورت په مثال باندې چې هغه دې د قران سره په دلیل او مضمون کې مماثل وي دا یو سورت راوړي او کچیر تاسو دا وایي چې دا خو موږ په واسه نه ده قران نو بیا ودعو شهداءکم تاسو راوبلی شهداءکم دا خپل علماء شهدا مراد د اعوانکم ترجمه یې هم شوی ده او د قدوه ترجمه یې هم شوی ده چې مراد د علماء او مشران مددګاران مراوبولي من دون الله د الله عز وجل ما سوا ان کنتم صادقین کچیر تاسو یاس رښتینی په دغه دعوه کې چې دا قران د خدای کتاب نه بولی که دغه دعوه تاسو رښتیاوي آشنو خدای دې یو مثال پیش فقط یو کوچنی آیات د دې قران کریم راوړي خو تر پایه پورې دوی پیش نه کومه او تاسو وګورو د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک زندگی راواخ دا د قران د اعجاز وجوهات دي چې قران کریم څنګه معجز کتاب دی او څنګه تمام انسانان عاجز کړه چې هیڅوک هم مثال پیښولای نشي دا معجزه ته معجزه په دغه وایي معجزه یعنی عاجزون کې چې بل څوک عاجز کی د مثال دراوړلو څخه تمام کائنات عاجز کړه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک زندگی کسړی وګوري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو داسې ټولنه کې رالوي شوی دی چې هغه ټولنه د دنیا تر ټولو په پسمانده ملک اوسېدل کتا سو د مکه مکرمه تاریخ وګوري د اوس څخه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانه څخه لږ ور مخکې دا داسې یو کلی و داسې یو علاقه و چې قرآن ته غیر ذی زرع وایي یعنی په دې کې هیڅ کښت او اوبه نه وي خالی او څو غرونه ور باندې راڅرخېدلي اقتصاد یې نو دا قومي ترقي د ملکونو سره رابطه دا یې نه درلود او تر داسې اندازې پسمانده ملکو چې شاوخوا ریګونه ور باندې راڅرخېدلي د نړۍ د خلکو تجارت هم دلته نه نه شه هوا و چې څوک شي هوا ته ځان راورسي نه اوبه درلود نه زراعت درلود په داسې خلکو کې دا پیغمبر علیه السلام اوسېدی او بیا خپل د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک زندگی په دومره تکالیفو کې تیر شوی ده چې سړی دغه زندگی ته وګوري پیغمبر علیه السلام پلار د پیدایش نه مخکې وفات شوی د انسان د تربیت هغه سایه عطوفت
د رحمت او د مهرباني سایه هغه پلار دی او د پلار د ژوند د څمخ کې وفات شوی د دې رحمت څخه دی مخکې لا محروم پر وکلنی باندې مور مبارکه وفات شوی بیا یتیم پاتې شوی د انسان تربیت چې کی مور پلار کی دا دواړه نه راته کلنی باندې بیا د څخه د دنیکا عبد المطلب وفات شوی او بیا ورسته پر لسکلنی ابو طالب چې د تربیت کاوه دا وفات شوی مزاج هم داود پیغمبر علی السلام چې د چا سره تعلق نه درلود نه د چا مجلسو ته ورتلی او نه د چا سره کېنستی دا پیغمبر علی السلام په خپل ژوند کې 2 سفر کړي 2 سفر شام ته کړي دي چې خدیجه رضی الله عنها تجارتی مال د مزاربت په شکل اخستیو 2 وارت للی هغه هم سوچ پی کړي نور د مکه څخه وتلی نه تر داسې اندازې امیو خپل نوم هم نسوای لیکل نه د چا مجلسو ته ورتلی نه چا ته تقریرونه کول او دغه کس چې یو دم یې پروژه به داسې کلام جاری کیږي نو دا خپل د اعجاز تر ټولو لوی دلیل دی کله نبی علی السلام ژوند ته سړی وګوري نو ادنا شبه هم نو ورته پیدا کیږي چې دا قران دی د بل چا څه دزده کړي ولی چې هغه داسې ژوند نه دی کړی چې څوک دا وایي چې دای پلاني ته ورتلی د پلاني استاد چې وایي د داسې یو کس پر ژبه داسې معجز کلام دا جاری کیږي دا اوله وجهه د دې چې دا قران د الله له طرفه کتاب دی معجز کلام دی کبیل فرض د قران کریم مثالم یو څوک پیش کی خو بیا هم دغه کس څخه د داسې کلام اوریدل چې هغه د هیڅ نه وزدا د هغه د لپاره کمال او معجزه کې څوم یو څوک مثال راوړي خو مثال یې نشي راوړل نو اوله وجه د قران کریم د اعجاز دا دومره وجه د قران کریم د اعجاز دا ده چې دا قران کریم په داسې ځای کې را نازل شو چې په عربو کې الله عز وجل فطرتن د دوی په طبيعت کې دا شعر او شاعري دا یې شعر هغه ډیر بلیغ او فصیح شعرا کوچنیو الفانو به فصونو صفحه غټ قصیدې ویلې شذ اشعار ویلې شعر او شاعري دا د دوی ملکه او ژوند دغه لوی شاعرانو او دغه فصاحت او بلاغت څخه په ډکه علاقه کې د یو داسې امي انسان پر ژبه باندې د داسې کلام را نازلېدل چې بیا دې تر نن پورې مقابله ونه کوم وګورو د کافرانو ټول ژوند د نبی عليه السلام په مقابله کې مصرف شو په زرهاو انسانان یې پکښ قتل شو مال ځان ناموس عزت یې ټول د نبی عليه السلام په مقابله کې قربان کړ مالونه یې د بدر په غزا کې څومره ډیر کسان د لاس ور او کې چیرې د قران مقابله کولای شوي نو بیا د دونو مصارف ته څه ضرورت او دا دومره قتلونو ته دومره بی عزتی ته څه ضرورت او بس د قران په مقابله کې یو مثال راوړی وای د نبی علی السلام کار خلاص لیکن قران په څومره لوړ आवाज اعلان ورته کوي چې تاسو د دې قران په مقابله کې یو کوچنی سورت راوړئ دوی د دې څخه عاجز دا د قران کریم د اعجاز دوهمه وجه او په دې باره کې خصائص الکبرى کې امام سیوطی رحمت الله علیه فرا ډیر مثالونه را نقل کړي ولید ابن مغیره دا په عربو کې تر ټولو مشهور انسان او ډیر زیات مالدار بلیغ او فصیح انسان کافران ورته راجم سوله او دا ورته ویل چې د حج موسم را نږدې دی او د دنیا یا د مکه مکرمه د شاوخوا څخه خلک حج ته راځي او دا پیغمبر دلته د پیغمبري دعوه کړي دا شنه چې خلک د خبرو څخه متاثر شي او د اسلام قبول کړي نو راسي په ګډه به یو متفقه خبر را وباس دا به انتخاب کو چې دا خلک راځي موږ به بار د پیغمبر علی السلام په داغه نامه ور یادو نو دورته چې سیدی تاسو یو تجویز پیش یوه ډلې وویل چې دا با آینده موږ او تاسو شاعر بولو چې دا شاعر دی خبرې ممني نو ولید ابن مغیره ورته ویل چې ګوري موږ او تاسو ټول عربي او په شعر او شاعري کې تر موږ فوق په د دنیا کې څوک نشته زستا صدا سوال کوم کداغه عرب چې د نور علاقو سره دا کلام واوري غي شعر بولی ولیا
نو دا خبره مکه وي دا شعر نه دی ځکه بیا خلک تاسو درواغجنان ثابتي خلک راځي دا خبري اوري نو بیا به تاسو درواغجن ثابت شي بلې طبقه ویل چې بیا به نو دې پیغمبر ته موږ کاهن وایو نو درته چې دا خبره مکه وي موږ او تاسو د کاهنانو خبري اوریدلې د کاهنانو خبري دومره مکفا دومره برابري او دومره د تهذیب او د فن او د ادب څخه ډکې نه لکه د دې کس دا خبري چې ډکې نو دا موایاس دغه چې تاسو امسایګان هغه په شعر شاعري په عربي فصاحت او لغت باندې پوهیږي هغه د پیغمبر علی السلام خبري واورېدلې بیا تاسو ته درواغجنان وایي دا وی ورته ویل چې بیا به دې کس ته لیونی وایي نو دور تویل چې لیونی هم ورته وایي ځکه د لیونی خبري ربط نه لري هغه به مفهوم او به معنا خبري وي او دا ډیر قوي مناسبت سره لري او ډیر د مفهوم او معنا سره د خبري که خلکو واورېدل بیا تاسو خلک درواغجنان بولي دا موایس نو هغه ورته ویل چې اخر څه کول پکار دي شاعر ورته نه وایو مجنون ورته نه وایو کاهن ورته نه وایو نو څه کول خو پکار دی ورته وایي چې دا داسې شیرین کلام دی دا د نبی علی السلام تر ټولو سخت مخالف دی او د قران په اعجاز باندې قائل دی چې دا داسې شیرین کلام دی چې هر څوک یې واوري ځینې متاثر کیږي یو شی چې ما په ذهن کې راځي هغه دا دی چې دته مش ساحر وایي ځکه دا ساحر داسې وي چې د خاوند د ښځې تر مابین په خپل شیرینو خبرو باندې او په خپل سحر باندې جلاوالي راوړي بس دا یو خبر ورته کولای شي نور نس کول دا د ولید ابن مغیره تاثیرات و د قران په باره کې نظر ابن حارث دام د نبی کریم علیه السلام سره انتهایی زیات مقابل دا خپل قوم ته ورځ وایي چې ازما قومه ز تاسو ته خبره کوم تاسو پر دې پیغمبر باندې د دې جادوګر نوم مېږي او ما پر دې پیغمبر باندې د لیونی نوم مېږي او ما د کاهن نوم ور باندې زه تاسو ته وایم دغه سړی ستاسو په ټولنه کې 40 کاله اوسېدي په دې 40 کاله کې هغه ته تاسو صادق او امین ویل چې دا رښتینی او امانتدار انسان اوس څه پیښ شول چې دا هغه پر ژبه داسې یو خوندور کلام جاری شو تاسو یې یا لیونی بولی دا خبرې د عقل لري دي دا مکوي دا قران دا د بنده کلام نه دی دا د خدای عزوجل د طرف راغلی کلام دا خپل نظر ابن حارث چې په عربي لغت کې ماهر انسان د خپل ادا یادونه کوي ابو ذر غفاری رضی الله عنه خپل واقعا نقل کوي چې زما ورور اونیس دا ډېر لوی شاعر او په عربي لغت باندې انتهایی زیات کامل واک درلودونکی پیدا ما تراغلی وای ما ته وین چې په دې مکه کې څوک پیدا شوی د نبوت دعوه یې کړې ول ما ورته ویل چې د هغه په باره کې د خلکو څه خبري ولدراته ویل چې د خلکو خبري د هغه په باره کې دادی چې څوک ساحر بولی څوک جادوګر بولی او څوک بیا کاهن بولی ول ما ورته ویل ستا سره ده ته کوم بلیغ او فصیح شاعري ولدراته ویل چې د دې د ټولي خبري غلطي د دې سړي خبري او دا کلام نه سحر دی نه شعر دی او نه کهانت دا یو ډیر بلیغ کلام وای او زما دا رائے ده چې دا د بنده کلام نه دی دا د ابو ذر رضی الله عنه د ورور کلام دی چې د دې په باره کې وای ابو جهل اخنس ابن شریق دا انتهایی خبیث انسانان و د نبی کریم علیه السلام سره کلک دښمنی درلودل د اسلام په اجله دشمنانو کې دوی راځي د قران کریم د پاره ترتیب دا جوړ کړیو د شپې به ابو جهل اخنس ابن شریق دوار راتل او دا قران کریم به اوري یو چا د ابو جهل پښتنه وکړه چې ته دا قران کریم اوري اسلام ولې نه راوړې درته ویل چې دا کلام د بشر کلام نه دی بنو عبد مناف یو قبیله ده د نبی علی السلام قبیله د دې قبیله سره د همیشه زموږ مقابله روانه یو د بل سره به مقابله کول هغه چې به کم کار شروع کړي موږ به شروع هغه حاجانو ته ډوډۍ ورکول موږ هم دا وکول ترڅو چې موږ به د دې سره برابر روانو په دنیا کې اوس موږ پیژندل شوی یو چې دا دوی قبیله دا برابرۍ قبیله
په دا شو صفاتو کې به موږ یو د بل سره مقابله کول. اوس د بنو عبد مناف قبیله دا اوس وایي چې په موږ کې یو پیغمبر پیدا شوی دی او د اسمانه وحی ورته راځي، نو زه صرف د دغه په خاطر باندې چې دا زموږ مقابل دی نه نور دا کلام دا د بشر کلام نه، دا د ابو جهل تاثیرات دي د قرآن په باره کې چې د قرآن څومره ضد دي چې ستا مقابل اخر دا خبره کوي، نو د قرآن د اعجاز لپاره دا کافي ده. او داسې بل هم پیښېدل. اسعد ابن زراره دا یو ډېر مشهور کس د ده څخه عباس رضی الله عنه روایت نقل کړي، وایي چې اخنس ابن شریق او ابو سفیان او ابو جهل د شپې هر یو د کوره پټ پټ راوتلي وه، ټول حرم شریف ته راغله، په جلا جلا کنجانو کې کښېنستل چې قرآن کریم واوري. قرآن کریم د الله کلام دی او بیا چې د سید الرسول په ژبه باندې ویل کېږي. زموږ حافظان یې اوس شوایي په دا مسجدو کې په نیم ساعت کې تراویح ورکوي، بیا خلک صفت هم کوي، وایي داسې قرآن کریم یې وایي په ټکي دی نه یې پوسي. دوی رانل د شپې قرآن کریم ته غوږ ونیاو. د دې قرآن کریم بلاغت او فصاحت تر داسې اندازې پورې دوی هریان کړي وه چې شپه سهار شو ورباندې سهار که ګوري چې درې سره راوتل یو د بلې سره ولیدل، یوه بل ته تا څه کول؟ ول زه خو راغلی وم د قرآن مې اورېد. ته خو د نبي علیه السلام مقابل یې دښمن یې، آینده دا کار ونه کې که د عوام خلک خبر شول دا ګرد ایمان راوړي. نه یو د بله سره وویل چې بیا به دا کار نه کوي. ماښام چې کله کور ته ولاړل بیا یې طاقت نه کېږي، بیا پریشانه دي د دې قرآن د خوند په خاطر بیا هر یو پټ پټ راووت. دا شپه بیا تېره سول، ټوله شپه یې واورېدی، سهار بیا سره پر لارې سره یو ځای شو. بیا یې دا وویل چې دا کار مه کوئ، دا خلک خبرېږي. درېیمه شپه یې بیا د قرآن کریم دغسې واورېدی. آخر یې معاهده سره وکړه چې بیا به نه راځو، یو د بل یې معاهده سره وکړه چې بیا به د قرآن اورېدلو ته نه راځو. دا د اسلام اجله دشمنان دي، د قرآن د اورېدلو څخه دومره زیاته متاثر. امام سیوطي رحمه الله په خصائص الکبرى اول جلد صفحه 115 او 114 کې دا نقل کړي. دا دوهمه وجه د قرآن د اعجاز. درېیمه وجه د قرآن کریم د اعجاز دا ده چې د قرآن کریم چې د غیب کومې معلومات چاته وړاندې کړي، د غیب خبرې وړاندې کړي دي، هو به هو هغه بس پیښ او دا په بل هیڅ کلام کې نشته. لکه سورۃ روم کې چې قرآن کریم د رومیانو په ارتباط دا وایي چې رومیان د کسرا په مقابله کې ناکام شو او ژر دی چې دوی به غالب شي. پر دې باندې د مکې مشرکانو د ابوبکر رضی الله عنه سره شرط کېښودی. ابوبکر رضی الله عنه ورته ویل چې خامخا به د رومیان بیرته غالب کېږي. نو همداسې وسول د قرآن د دغه اعلان سره سم نه کاله بعد رومیان غالب شو او ابوبکر رضی الله عنه هغه شرط د دوی څه وګټي. دا درېیمه وجه د قرآن د اعجاز. څلورمه وجه د قرآن کریم د اعجاز دا ده چې قرآن کریم د نبی علیه السلام پر ژبه جاری شوی او دې قرآن دا رقم معلومات د مخکنی قومو په ارتباط ورکړي دي چې د هغې زمانې تر ټولو ماهر علما د یهود او نصاراو هم دومره تفصیلي معلومات په هغو قومونو باندې نه درلودل څومره معلومات چې د قرآن وکړي دي. دا د قرآن اعجاز دی، بل هیڅ کتاب دغسې معلومات او دغسې تفصیلات نشي وړاندې کولی لکه د قرآن چې وړاندې کړي دي. پنځمه وجه د قرآن د اعجاز دا ده چې د قرآن د انسانانو د زړونو پټ رازونه انسانانو ته افشا کړي او بل د هیڅ چا په کلام کې دا تاثیر نشته چې د چا د زړه پټ راز دی و چا ته ښکاره کړي. چنانچې الله عز وجل د صحابه کرامو د دوه طایفو په باره کې چې د احد میدان ته تلل په زړونو کې یې لږ غوندې کمزوري وه، الله عز وجل دا ورته اعلان کړل اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا، چې کله ستاسو څخه دوه طایفو دا قصد وکړي چې بزدلي ښکاره کړي، هغه دواړې ډلې الله عز وجل په دې کلام کې بیان کړي او بل هیڅ چا په کلام کې دا اثر نشته چې د چا د زړه پټ راز دی ورته بیان. یا لکه الله عز وجل چې د یهودانو د زړونو راز ورته ښیي، ورته فرمایي یقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله بما نقول، چې دا کافران په خپل زړونو کې دا خبره کوي چې الله عز وجل دا زموږ پر بدو خبرو ولې موږ ته عذاب نه راکړي. دا خو د دې د زړه خبره وه، قرآن ښکاره کړه ورته بیان یې.
شپږمه وجه د دې قرآن د اعجاز دا ده چې دا قرآن کریم چې د کوم قوم او یا د کوم شخص په ارتباط ویلي چې دا قوم یا دغه شخص دا کار نشي کولی، بیا هغه قوم هغه شخص کار نه دی کړی، ولو کته په اختیار کې هم. چنانچه یهودانو نصرانیانو به ځانونه د الله عز وجل دوستان بلل او دا به ویل چې نحن ابناء الله واحباؤه، موږ د الله عز وجل زامن یو العیاذ بالله، او یا د الله تعالی محبوبان. قرآن دې ته دی اعلان وکړي چې کدی په دغه دعوه کې رښتینی دي نو بیا دې د مرګ تمنا وکړي، لیکن الله فرمایي ولن يتمنونه ابدا، هیڅ کله به دوی د مرګ تمنا ونه کړي. الان کې د مرګ تمنا خو ډیره اسانه ده، خو په مجلس کې سړی دا وایي چې زه د مرګ تمنا کوم، دا خو څه پټانو تیاره باندې نه راځي. لیکن د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مقابله کې يهودان څومره لوی دشمنان، خو د قرآن دا خبره ودی رد کړې وای. الله وایي دوی هیڅ کله تمنا نه کوي. نو خدا خبره دوی په عام مجلس کې ردولای وایي بیا وایي په مجلس کې چې موږ دا دې تمنا کوو، خو د قرآن خبره غلطه ده. لیکن دوی په خپل ټول ژوند کې د دې تمنا ونه کړه، پر خله عمران په دا اسانه خبره دوی د قرآن مقابله کوي شیخ نیس وایي، ځکه دا قرآني اعجاز دی چې قرآن دا وایي چې نیس کوي بیا نیس کوي، ولو که خبره اسانه خبره. دا شپږمه وجه د قرآن د اعجاز. اومه وجه د قرآن کریم د اعجاز دا ده چې په دې قرآن کې هغه کیفیت او هغه اثر پروت دی چې پر هر خاص عام انسان باندې، پر کافر او مؤمن باندې چې اویل شي تلاوت کړي شي، یو خاص کیفیت انسان ته محسوسي شي چې دا کیفیت د بل هیڅ په کلام کې نه راځي، یوازې د قرآن په کلام کې راځي. چنانچه حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه د خپل واقعه بیانوي، وایي زه د ماښام د لمانځه پر وخت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حاضر شو. پیغمبر علیه السلام د سورۃ طور دا آیاتونه ویل: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. د سورۃ طور دا آیاتونه ویل، وای ما چې واورېدل، وای ما د ځان سره دا فکر راته پیدا شو چې زه د دې مځکې څخه لوړ شوی یم، پاواسه یم. نو وای په همدغه آیاتونو په اورېدلو باندې ما ایمان راوړ، ځکه د قرآن د تلاوت په وخت کې یو خاص کیفیت انسان ته محسوسېږي. لیکن دا هغه چاته چې مریض نه وي، څوک چې مریض وي هغه ته عسل په خوله کې ور واچوه، د خلقو ترخی باره عسل مرته ترخی. نو موږ خو د قرآن کریم سره تعلق نه ساتو، د دې قرآن الفاظ نه وایو، ترجمه یې نه زده کوو، نو ځکه دا چې سره لا تعلق یې په اورېدلو باندې چندانې بات نه کوو. دا چې څوک واوري هغه ډېر ځینې متاثر کېږي. اتمه وجه د قرآن کریم د اعجاز دا ده چې د قرآن کریم د بار بار ویلو په وجه انسان نه خسته کېږي، چې هر څومره ډېر یې وایي انسان نه ځینې خسته کېږي. حالانکه د دنیا یو بهترین کتاب راواخه، 4 واره 5 واره بعد انسان خسته سي د ویلو څخه ستړي شي بیا یې نه وایي. قرآن کریم دا یو کلام دی چې د انسان په بار بار ویلو انسان نه ځینې خسته کېږي. دا د قرآن کریم اتمه وجه د اعجاز. نهمه وجه د قرآن کریم د اعجاز دا چې د دې قرآن د حفاظت اعلان خپل الله عز وجل پکښ کړی، چې د دې د قرآن د حفاظت ذمہ داری دا موږ اخیسته، او د دې لپاره د شی یو ترتیب الله جوړ کړی دی سبحانه و تعالی، چې تر قیامت پورې په تمام کائناتو کې هیڅوک د یو زور او د یو زیر تغییر او ترمیم پکښ ونه کولای شي. په دنیا کې هیڅ یو مذهب خپل کتاب دومره محفوظ نه دی ساتلی لکه الله عز وجل چې د خپل کتاب د حفاظت کومه ذمہ داری اخیستې او کوم ترتیب یې جوړ کړی. په هر زمانه کې په لکونو انسانان، په ملیونونو انسانان داسې تاسې پیدا کوای شي چې قرآن یې یاد یو زور او یو زیر څوک نشي غلطولی. تر ټولو لوی عالم به یو زور غلط کړي، یو کوچنی حافظ یې راګرځي وایي دا ځای غلط دی. په یو کوچنی حافظ د 8 کاله په کوچنی الله عز وجل د یو لوی عالم غلطي راګرځي، او دا د دنیا د بل هیڅ کتاب کمال نه دی، دا یوازې د قرآن کریم کمال. د دې لپاره څومره بهترین تنظیم الله جوړ کړی. کدا قرآن کریم دا نسخه العیاذ بالله ورکی شي، بیا په دې قرآن کریم کې یو ذره تغییر او تبديل څوک نشي راوستلی. د دې لپاره باقاعده یو تنظیم دی
چې دا کتاب یادیږي، دا حفظ کیږي، بیا تلاوت کیږي، دا سلسله روانه ده. دا هغه کورنۍ بختوره ده چې خدای عزوجل دی یا اولادونه د دې په حفظ کې استعمال کی او د دې قران د حفاظت ذریعہ وګرځي. دا ډیره بختوره کورنۍ. لسمه وجه د قران کریم د اعجاز دا چې د قران کریم کې چې څونه مختصر کتاب دی، د دې قران کریم دغه اختصار سره چې ډیر مختصر کتاب دی، په دې کې هغه علوم او هغه معانی او هغه معارف پراته دي چې د نبی عليه السلام د ژوند څخه نیولې تر نن پورې، د پیغمبر عليه السلام د مبارک ژوند څخه نیولې تر نن پورې په لکونو علماو پر دې باندې تفاسیر لیکلي، مجتهدین او مسائل دین را ایستلي، محدثین او اصول دین را ایستلي دي. تر اوسه لا دا سمندر چا پای ته نه رسول. نو څومره معارف او څومره علوم چې په دې قران کې دي، لا دا دي د علما په اخته دي تفسیرونه ور باندې لیکي، کتابونه ور باندې لیکي، دا سمندر چا پای ته نه رسول. ځکه شاعر وايي جميع العلوم في القرآن، تمام علوم دا په قران کریم کې دي، ولكن تقاصر عنها افهام الرجال، لیکن د انسانانو فهم دا هغه څخه قاصر دی. د قران کریم دا داسې یو ډکه خزانه ده چې هیڅ پای ته نه رسول او بل هیڅ کتاب کې دونه کمالات نشي راتلل. دا د قران د اعجاز لپاره دلایل دي. بس همدغه اعجاز بس دی پر دی باندې چې د قران کریم د الله د طرفه د کتاب کې دلو او د پیغمبر علی السلام نبوت قرباني ثابت. دا د اسلام دشمنان تاسو وګورئ په څومره زور او قوت باندې د ژبې په استعمال، د قلم په استعمال، د مال په استعمال د مسلمانانو او د اسلام د دین د ختمېدلو لپاره شپه ورځ مصروف دي. څومره زیات مصارف کیږي. حالان کې قران کریم د یو سورت دراوړلو اعلان کړي، نو دا دومره پیسې چې دوی پر دا دومره شانه مصرفوي، خو په دې مصرف کې د دنیا ټول په هان دي را اوغاړي، پیسې دي ورته وټاکي چې ونی سي د قران کریم یو مثال پیش، لیکن تر پای پیش نه کوي او نه به تر پای پیش. نو الحمدلله دا د قران ویل انسان ته د زړه د کومې دا ورشي چې د خدای عزوجل توحید دا حق او د پیغمبر علی السلام رسالت حق. نو الله فرمایي چې تاسو کچېری د قران کریم په باره کې شک کوئ، نو یو سورت، یو کوچنی سورت راو، بیا الله عزوجل دا اعلان یو واری نه کوي، دا اعلان څو واره کوي او دا سیم نور توای چې आवाज د مکه خلکو ته موږ دا اعلان کوو، بلکې د دنیا ټول انسانانو ته دا اعلان کوو تر قیامت پورې. په سورۃ یونس کې تاسو سورۃ یونس راواړوي آیات نمبر 28، سورۃ یونس آیات نمبر 28 یہ وہ لسم سے پارا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائی ام یقولون افتراہ، آیا دوی دا وایي چې دا قران نبی کریم علیه السلام د ځانه جوړ کړی دی؟ قل ورتوای پیغمبر علیه السلام فاتو بسورۃ مثله، تاسو دې قران په مثل یو سورۃ راوړي، ودعوا من استطعتم، او راو بولی هغه ټول کسان چې تاسو په وسه من دون الله د الله عز وجل نه ما سوا، ان کنتم صادقین، که تاسو رښتینی یاست تاسو یې راو بولی د دې قران په مقابله کې پیش کی. دا یو ځای اعلان ورته کړی. د ستیب شراواړو سورۃ هود 14 نمبر آیات، د ستیل لند دی سورۃ هود 14 نمبر آیات. ام یقولون افتراه، آیا دوی وایي چې قران دا پیغمبر د ځان جوړ کړی دی؟ قل ورتوای پیغمبر علیه السلام فاتو را تګ وکي بعشر سور مثله، د دې قران په مثل لس سورتونه راوړي. په مکه مکرمه کې لس قبیله اوسېدلې، هرې قبیله ته یو سورت وروسپاري چې خیر دي تاسو وکي ونیسئ. فاتو بعشر سور مثله، د دې قران په مثل لس سورتونه، یعنی هر قبیله دی یو سورت راوړي، مفتریات چې دوی د ځان جوړ کړي. او دا اعلان یوازې دوی ته نه دی، ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، هغه مراو بولی چې تاسو په طاقت وي د الله نه ما سوا، کچېرې تاسو په دې خبره کې په دې دعوه کې رښتینی یاست. راواړوي سورۃ بنی اسرائیل 15 سپاره 88 نمبر آیات، 88 نمبر آیات. بیا اعلان ورته کوي، قل ورتوای ای پیغمبر علیه السلام
لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران، کچیر جمع سی انسانان پیرانان پر دې باندې چې د دې قران په مثل یو قران یو کتاب راوړي، لا یاتون بمثله، هیڅ کله به دوی د دې قران مثل پیش نه کړي. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر چې بعض د بعضو لپاره کومکیان شي، یو د بل لام سره وتړي، بیا به هم د دې قران مثل را نه وړي. مخکې یوازې انسانانو ته اعلان کوي، دلته پیرانانو ته پسې وکړي چې دوی دې هم سره ملګري شي، خو بیا به هم د دې قران مثل پیش نه کړي. دا د قران اعجاز چې دغه کلام پر کوم شخص را نازلیږي، هغه کس یقیني د الله عز وجل د طرفه برحق پیغمبر دی صلی الله علیه وعلى آله وصحبه اجمعین. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا كتاسو دا کار ونکړي، ولن تفعلوا او هیڅ کله به هم ونکړي، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، نو ویریږي النار التي دا اور څخه وقودها الناس چې پیلوزي الناس خلق دي، والحجاره دبري دي، اعدت للكافرين، اعدت تیار کړل شوی دي للكافرين د پاره د کافرانو. نو چې کله تاسو دا کار ونه کوي، د قران مثال مرانه وړي، ولن تفعلوا او هیڅ کله به دا کار تاسو هم نه کوي و به هم نه کړای شي، نو بیا د هغه اورڅه وبېریږي چې هغه په انسانانو او په ډبرو باندې بلیږي، او د کافرانو د پاره د پخوا څخه تیار کړل شوی. یعنی دا چې څوک بیا قران نه مني، نو دا کافران دي او د الله په عذاب کې به واقع کیږي. ځکه تاسو ته نو هم اوس دا معلومه شول چې په عربي ژبه باندې پوهیږي، په نظم او نثر باندې مصر خلاصيږي، خو د دې پیغمبر قران چې تاسو ته راوړي، تاسو یې مثال پیش نه کړای سوای، نو دا یوازې ضد او عناد دی چې نه مني. کله انصاف او تأمل په نظر باندې وګوري، فورا به په دې پوسي چې دا د خدای د طرفه راغلي کتاب، او پر کوم چا چې راغلي هغه د الله عزوجل د طرفه رښتینی پیغمبر دی. دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لوړ شان ته اشاره ده. د پیغمبر علیه السلام ډیر لوړ شان بیانوي. په همدې ارتباط باندې ځینې مفسرینو د نبی علیه السلام ځینې اوصاف هم دلته بیان کړي چې الله عزوجل دته دا کتاب ورکړي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې انسان د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره محبت کوي. د محبت د لپاره دا شرط دی چې د پیغمبر علیه السلام اتباع وکړي، د هغه کړه وړه، د هغه ژوندۍ دا په ځان کې راولي. د ځان به د نبی علیه السلام په دین کې کارونه نه راباسي، بدعت ډیر بد کار دی. شکل او صورت به د نبی علیه السلام د طریقې څخه نه بدلی. یو شاعر وای تعصي الرسول وانت تظهر حبه، وای ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی کوي، داغه نافرمانی کوي او د محبت بیا دعوه کوي. هذا لعمري في القياس بديع، وای زما په عمر قسم وی چې دا عجیب قیاس دی چې شکل او صورت دې د پیغمبر علیه السلام د طریقې خلاف او د محبت بیا دعوه کوي. تعصي الرسول وانت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، دا یو عجیب قیاس دی. ان كان حبك صادقا لاطعته، کچیر استاد محبت دعوه دا صادق وای، نو خدای نبی علیہ السلام اتباع به کړي وای. ان المحب لمن يحب يطيع، ځکه څوک چې د چا د محبت دعوه کوي، د محبوب اطاعت کوي، نو تا د محبوب د اطاعت دعوه کړي دا اطاعت یې نه کوي، د محبت دعوه دې کړي دا او محبت یې نه کوي، نو دا د درواغ دعوه ده. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. یعنی دا جهنم د پخوا څخه تیار کړل شوی دی. دا اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې جنت او دوزخ قسم موجود دي، د پخوا څخه تیار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين أوزر وركا الذين أغكسان لرا آمنوا چه ایمان راوړي وعملوا الصالحات نیک اعمال کړي
ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار، چې یقینا داغوی د پاره جنتونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها در هغه لاندې الانهار ولی کل ما رزقوا منها من ثمرة رزقا، هر کله رزقو چې فرزق ورکړسي من حال دا جنتو څخه من ثمرة میوه رزقا فرزق، قالوا نو دی به وایي هذا الذي دا هغه میوه ده رزقنا چې موږ ته فرزق راکړل سوی و من قبل مخکې، و اتو به او ورکړل کېږي به دوی لره دغه میوه متشابها یوشانی یعنی متشابه، ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون، ولهم د دوی دپاره به فيها په دا جنتونو کې ازواج کوروالاوي مطهره پاکي، وهم او دوی به فيها په دغه باغونو کې جنتونو کې خالدون همیشه. د دې آیاتو د مخکنیو آیاتو سره رابط او دا درېمه خبره ده، توحید بیان شو، اثبات د رسالت بیان شو، اوس بشارت تیزيري چې قران کریم دا د الله عزوجل د طرف راغلي کتاب ثابت شو او د الله عزوجل توحید ثابت شو. نو اوس د دې په مقابله کې به انسانان دوی ډلې، یو ډله به منون کې ایمان بلري مؤمنان به وي، نو چې مؤمنان شول دا غوی د پاره دغه نعمتونه مشتیار کړي. وبشر الذين امنوا، وزير ورکا الذين اغا کسانو لرا امنو چاوی ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات نیک اعمال کړي. نیک اعمال صالحه اعمال کوم اعمال توای دا هغه توای ما صوعه الشرع چې شریعت یې شو بوله وحسنه او شیء، یعنی کوم شی شریعت یې شو بوله هغه شوی، که په عقل باندې چا کوم شی شبلی هغه نیک نه دی. نیک عمل هغه دی شریعت ورته نیک وایي. د انسان په عقل باندې کوم کار چا نیک غني دا نیک نه دی، بلکې نیک هغه دی شریعت یې نیک وبولي. دې خبرې ته کامل متوجه سي. ځینې کسان د ځان ځینې شان کوي او بیا وایي دا خو کار دی، نو دا خو د په عقل کار دی چې شریعت شو بلی بس هغه نیک دی، که شریعت شنو بللی دا نیک نه دی ولو که خلک یې نیک وبولي. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، زيري ورکا الذين اغا کسان لرا آمنوا چې ایمان اراوړي وي وعملوا الصالحات نیک اعمال کړي، یعنی اول دواره چې رسما سیده انسان جنت ته داخلوي ایمان او اعمال صالحه، او که یوازې ایمان او اعمال صالحه نه نو اول فورا جنت ته سړی نشي داخلوي، ولو که ایمان سړی په جهنم کې همیشه نه پریږدي. د خلود جهنم د همیشه جهنم څخه ایمان انسان خلاصوي، خو اول واره جنت ته داخليدلو باندې یوازې په ایمان سره نشي تلای، بلکې اعمال غواړي، او یوازې اعمال بیر ایمان هیڅ اعتبار نه لري. ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار، چې د دې د پاره به جنتونه وي چې بهیږي به من تحتها لاندې د جنتو الانهار ولي، یعنی الله عزوجل به دې نیک عمل مؤمنانو ته کورونه ورکی، د جنت باغونه ورکی. عاشق چې سړی ته کور ورکی او په پښ نیوي نو هغه کور کې سړی بار گزاره نشي کوي. نو الله فرمایي چې تجري من تحتها الانهار، در هغه لاندې به ولي بهيږي، برموته به ضرورت نه بلکې او په بالفل ډېری پریمانه وي او په سہولت او اساني به دې راځي. خو چې دا او به هم وي خو د فرق شي نه نو هم سړی پریشان وي. نو الله فرمایي کلما رزقوا منها، هر کله چې فرزق ورکړسي منها د دې میوت د دې جنت کې، د دې جنت کې دوی ته ورکړسي من ثمرة میوه رزقا فرزق باندې، دا میوه دوی ته ورکول کیږي، د جنت په باغونو کې به دوی ته میوه ورکول کیږي. کلما هر کله رزقوا چې فرزق باندې ورکړسي منها د دې باغونو د دې جنتو څخه من ثمرة میوه رزقا فرزق، یعنی د خوراک د پاره ورکړسي. خدا میوه چې سړی ته ورکي او چې پیژني نه چې دا څنګه د سړی څنګه اخري نو هم سړی یو قسم پریشانی برداشي. نو الله فرمایي قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، نو دی بوای هذا الذي دا خو هغه میوه ده رزقنا چې مستفرز کرا کړل سي او من قبل مخکي، یعنی په شکل کې به د جنت میوه د دنیا د میوه سره ورتي، دا سینه چې میوه او ته په پیژنې نه بار ورته پریشانه. لکه په خوا زمانه کې چې بچا ام ولیدل بار به نه خوړل چې دا خدا سي ډیره کمه میوه،
نو الله عز وجل دا اسانی د پاره دي جنتیانو ته چې کومې میوې ورکوي دا رنګ به دی پیژني چې دغه تکلیف کې دی ونه لوي. یو استاد واقعا بیانول وزدي بازار ته بيخي پشپش کاله پلس کاله هم نه ومتل. نو یو ورځ به بازار ته راغلم دا سیو د شودو بازار ولکه د ازمرز د انګريزانو څخه وای دا لوی نه وکي درولې کالیه پاغستیو ما دې چا ته پښتنه وکړه چې دا څه دي ول دی ویل چې دا د دې کالو د شهرت لپاره چې دا کالی خلکو تور وشي د دې لپاره دا درولې او غیر شدي دي. وای نو زره روانو یو ځای کتلې وشده د سم شده ولاړه د امام دا فکر وکي چې دا به ما غسیده نمایش د لپاره ولاړی کرامو دا پځې ته غته ورولل ولآخرت وای شیخ اتکه نو دغه چې په اخر بار سړی غلط وي سم شده په پلاستیکي شده غلطه کړي. نو دا میوه الله عز وجل داسې جوړ کړي چې دا شکل د دنیا د میوه رکل د انار شکل د سیب شکل د مالټې د د دې ټول شکل به یو رکل البته خوند به تر هغه زیات وي. نو الله فرمایي قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ندي بوای چې دا هغه میوه د رزقنا چې موږ ته پرېز کړل سوی او من قبل مخکي واتو به او ورکړل کېږي به دا میوه دی لره متشابها د دنیا د میوه سره مشابه عاشق دا میوه هم وي کور هم وي او به هم وي او زندگی برابر وي خو د سړي هم جنس نه وي کوروالا نه وي نو هم زندگی تو سر تنور دي. نو الله فرمایي ولهم فيها ازواج د دې د پاره په دې کور کې په دې جنتونو کې کوروالا وي یوانه څو دانې وي یوانه څو دانې وي ازواج کوروالا وي. بیا که سړي سره کوروالا وي خو بد اخلاق وي ګردو مری د سره جنجال وي پریشانی وي دا به دراغله صورت نور. نو الله فرمایي مطهره پاکه وي د اخلاقی فساد ته به پاکه وي د جسمانی فساد ته به پاکه وي حیز نفاس د مرزونه به نور تراجي اخلاق به بالکل برابر وي. اوس کدا ټول نعمتونه وي خو د یوې ورځې یا دوه ورځې د پاره وي نو بیا پریشانی وي. الله فرمایي هم فيها خالدون هم دی بفیها پدغه جنتونو کې خالدون همیشه اوسیږي دوامدار به وي. الله سبحانه و تعالی دې را نصیب کړي. صدق الله العظیم.